چې دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشنګویی ده. اختلافات به وي په دغه امت کې، ډلې به جوړیږي، ډېرې ډلې به وي، انسان به پکې د پریشانۍ حد ته رسیږي. اوس کم یو سړی دا وایي یاره دلته اختلافات دي، موږ د هغې ومنو، که د دې ومنو، که د دغې ومنو، که د دغې ومنو. اول خو دغه خبره غلطه ده، ځکه دا د الله د پیغمبر پیشنګویي ده، د ډلې به خامخا جوړیږي. ځکه د الله د پیغمبر خبره کلم غلطه نشي کېدی. او دویم دا عذر کول چې زه څه وکم په دې کې، نو ما او تا شریعت مهمل نه یو پرېښي، دغسې بېکاره نه یو پرېښي، دغسې نه ده چې د الله پیغمبر زما او ستا رهنمایي نه یې کړې او پرېښی یو. حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله فرمایي وایي دا خلک د دین په حوالې سره د سستۍ شکار دی، د کم همتۍ شکار دی. ځکه ته به کله بیمار یې، یو ډاکټر ته به ورشې، تا ته به یوه نسخه ولیکي، بل ته به ورشې بله به درته ولي. د 2-3 ورځې مخکې زه بیمار وم، یو ډاکټر ته ورغلم، هغه راته انجکشن وکړل، بیا راته هغه ډاکټر دوايانې راکړې. بیا زه راغلم په دقه ورځ باندې طبیعت مې نور هم زیات خراب شو، یو بل ډاکټر ته ورغلم دلته پېښور کې. د چې هغه زما دوايانې وکړې دا ټولې ما ته دا چا درکړې دي؟ ما ورته دا پلانکي ډاکټر، ما ته دا ونه خورې، لرې یې کړې، د ما ته نورې راواغستې. او ما ته دا هم یقین و که زه بل ډاکټر ته ورغلی وی ما نه به یې دغه هم لرې کولی چې دا لرې که دا هم استعمال نه کړي. نو زه به دې کې زه ووایم چې یاره دې ډاکټرانو مونږ پریشانه کړي، اوس کوم ډاکټر ته ورشو؟ بلکې اکثر دغسې اختلاف پرېوځي، یو ډاکټر ته به ته ورشې، به ستا چیک اپ وکړي، بیا به تا ته وایي چې یاره د دې اپریشن کول ضروري دي. بل ته به ورشې، تا ته وایي یاره د دې اپریشن مه کوه، دا نقصان جوړوي، دا د دوایي سره به کنټرول شي انشاءالله. نو دا اختلاف خو پر دنیایي امورو کې مشتری، هلته خو ته کله پریشانه نه شوې، تا خو په دې خاطر کله علاج پرې نه ښودو چې یو ډاکټر یو خبره کوي او بل ډاکټر بله خبره کوي، زه چا خواته ورشم. خو چې کله دیني امور راغله په هغې کې بیا شیطان ستا په دماغو باندې دغومره سور شو، وایي مړه بس یو ملا یو خبره کوي، بله ملا بله خبره، او هغه ملیانو به هم تا ته خبره یوه کړي، خو تا به سوال ورته په بدل انداز کې ذکر کړی. دلته به راغلی تا به یو عالم ته سوال یو شان ذکر کړی، بل ته به بل شان ذکر کړی، بل ته بل شان، د دې وجې نه به هغه جوابات مختلف در کړي هغه علماو. نو بهرحال حکیم الامت لیکي د خلکو تر اوسه پورې دا عذر دلته په دنیایي امورو کې پټ نه کړو، خو بس دی راواغستو په دیني امورو کې پټ کړو. نو محترم زه د یوې خبرې وضاحت کوم، بیا به مخکې اصل موضوع ته راځم انشاءالله. ګورئ، یو اختلاف دی، یو افتراق دی. اختلاف په دې امت کې دا رحمت دی. د الله پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم اختلاف امتی رحمت، زما د امت اختلاف دا رحمت دی. صاحب د فیض القدیر دغه حدیث په 14 سندونو سره نقل کړی دی. مختلف علماء و محدثین و مفسرین په خپلو کتابونو کې دا حدیث نقل کړی دی. مې تخریج کړی دی، تقریبا 40-45 پورې کتابونو په حوالې سره ما را نقل کړی دی دغه حدیث. زما د امت اختلاف رحمت دی. زه په مسله بحث نه کوم، خو دومره درته مونږ امام پسې قرات نه کوو. وجه څه ده؟ قرآن دلیل دی، احادیثونه دلایل دي، هغې ته نظم دومره درته ویم. تاسو ګورئ د معراج په شپه باندې امام څوک و چې انبیاو امامت یې کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. څوک و؟ مقتدیان څوک و؟ انبیاء کرام علیهم السلام. نسائی شریف جلد 145 کی حدیث موجود دے، در رحمانی چاپ کی حدیث قدسی دے. سورۃ الفاتحه هغه سورت دی چې د نبی علیہ السلام نه مخکې بل یو پیغمبر نبی ته الله نه دی ورکړی، هغوی ته ورکړی شوی نو، یاد هم ورته نو. نبی علیہ السلام د معراج په شپه دې انبیاو ته نو ویلي چې ای د انبیاو جماعته ودرېږئ، اول سورۃ الفاتحه یې زده کوئ، ځکه زما په دین او شریعت کې بغیر د سورۃ الفاتحې نه لمونځ نه کېږي. مونږ به بانګې دوهل وایو، که څوک مونږ ته یو ضعیف روایت کې، یو تاریخي روایت کې دغه ښودی شي، مونږ به ورسره تسلیم کو، خو یقینا دغسې تر اوسه پورې نشته دی. یعنی تمام انبیا چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ولاړو، هغوی سورۃ الفاتحه په نبی علیہ السلام پسې نه ده ویلي. چې کله هغوی ویلي نه ده، د انبیاو مونځ شوی دی. زمونږ د احنافو مونځ په طریقې اولا سره کېږي. که زمونږ د احنافو مونځ ته باطل وی، زمونږ نه مخکې د انبیاء کرامو مونځ ته باطل ووایه، زمونږ د سر کې بیا باطل شي. ما ته یو وایي دا خو تم منې چې د هغوی په شریعت کې نه وه نازله شوې. ما ورته ویل نو ما ته وایي چې نه وه نازله شوې، بیا د مونځ سوال له کوم طرفه راځي؟
خو هغوی مونځ کېدو بغیر د دې نه هغوی شریعت کې ونه ما ورته نه ملګري یم امام بخاري باب تړي باب انما جعل الامام ليؤتم به امام د دې لپاره مقتدی جوړول شي چې دغه اقتدا وکړي شي مقتدیان د امام تابع وي ما ورته ملګری کې امام مقیم وي مقتدیان مسافر وي مقتدیان به پوره مونږ کوي په امام پسې ځکه چې مقتدیان تابع د امام وي ما ورته لہذا دغه اشکال لبه زیاده دویم ز تاسو ته ویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند اخرنه مونږ ده ابوبکر صدیق رضی الله تعالی امامت شروع کړی دی نبی علیہ السلام د دو کسانو په وګو باندې لاسونه کېښودل جمعات ته راغی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی سورت شروع کړی دی فاتحه ختمه شوې ده سورت شروع دی نبی علیہ السلام پس شاته اقتدا وکړه د ته پته ولګي د نبی علیہ السلام را ورسېدو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی د امامت نه رسته شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام امامت شروع کو او روایتو کې راځي فقرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم قرات شروع کو من حيث انتهى ابو بکر من السوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ځګینه قرات شروع کو کمزته چې ابو بکر رضی الله تعالی سورت ته رسیدلو یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند اخرنه منځ اولنې رکعت په امام پسې بغیر سورۃ الفاتحه نشو اوس که زمونږ د احناف منځ ته باطل وي په سر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ ته باطل وي زمونږ منځ ته ورسته باطل وي او امام ونی پر مولا فرمایي قرآن د حاکمیت د پاره راغله دی د په هیڅ میدان کې محکوم نه جوړیږي د راغله د حاکمیت د پاره دی مخکې چې ولاړ دی امام دی د حاکم دی ورسته چې ولاړ دی د محکوم دی قرآن حاکم ته اجازه ورکړي تقرات وکا محکوم چې ورسته پسې ولاړ دی امام اعظم ابو حنیفه رحم الله فرمای عقلی وجه دغه محکوم مقتدی ته امام قرآن اجازه نور کوي چې تقرات وکړي برا لغه مستقل جدا موضوع ده خو مارس کو قرآن مجید زمونږ د دین تعصب د بنیاد د چا په تعصب باندې نه دی زمونږ د مذهب بنیادم د چا په تعصب باندې نه دی